غلط قرآن وای او دا حدیث دی. نو اوس دوره تفسیر را روان دی، هر ځای کې به دورې کېږي د قرآن، خو لیکن اوس نه په دې خارق شروع شوی دی چې ته موبایل ګورې تا ته هم څوک میسج راولېږي، ګورې شروع به وکړي. یارې دا بعضې خلک تفسیر کوي، دا صحیح نه کوي. په دې پوره کال کې به چېرته په تفسیر دې رد نه کوي، خو چې کله دا ورځې شي او قرآن شروع کېږي دې ته پته چې اوس به تفاسیر او دورې به شروع شي، دې د اوس نه فساد شروع کړه، کتابونه به لیکي. داسې خلک پیدا شوي چې قرآن بیانوي او بیا هم کوي ګوره دا پکې د ځان نه تفسیر کوي، د ځان نه به اوس به ته کتابونه هم رسالې ګورې ډکې به د دې خبرو نه، په منبر به ملا لګیایي. والکه خلک پرېږده چې قرآن زده کړي. زه خو وایم چې صرف کلمې ویلې دي، مونځ یې نه دی کړی. پرېږده چې قرآن خلکو ته ښي چې کله کې واوري والله په دې قرآن عقیده جوړېږي، د نبي علیه السلام په صحیح حدیثو مبارکو عقیده جوړېږي. ته د دې نه خلک لرې کې هسې بس الله مو دې معاف کړي. ګوره د یاد وساتئ قرآن چې هر څوک بیانوي، تبلیغ والا یو خبره کوي وایي دې ته مه ګوره چې دا بیان څوک دی، دې ته وګوره خبره د چا کېږي. ته دې ته مه ګوره چې دا قرآن د کومې ډلې والا بیانوي، دې ته وګوره چې دا بیانوي دا څه شی چې غلطه بیان کړو پسې راشه د مرۍ ته ونیسه ما ته ووایه زه هم د سره نیسم چې غلط ترجمه یې وکړه یا غلط تفسیر وکړو. راخوشه که نه و چې ته په بازار کې ډرامې کې په بل ځای کې ډرامې کې غلط قرآن وایي او دا حدیث دی. نو خو راشه که نه ته خو ما ته وایي زه هم ورته د مرۍ کې نیسم چې ولې غلط تفسیر بیانوي. یتسللون منکم لواذا وایي قرآن چې بیانېدو نو یې داسې اړخ به یې کړو چې چېرته وایي نور ومو نه ویلي، داسې سایډ کې به تېر شو لکه چې نن مونږ تېرېږو.